بل قول د صاحب بیضاوی ده هاوای سبحان عالم دا مصدر پار یعنی دا سبحان عالم دا مصدر تسبیح ده دا تسبیح پر نام بل قول د سیبوی ده هاوای چې سبحان اسم مصدر ده یعنی دا سبحان اسم دا دال دا په مصدر تسبیح دا درې احتماله په صيغه کې دي یا مصدر دا لکه صاحب قاموس وایي سبحان مصدر سبح یسبح دا مصدر د مجرد دا د سبح یسبح ده قاضي بیضاوی وایي چې دا علم مصدر ده سبحان علم للمصدر دا علم د مصدر مصدر تسبیح دا علم ده لکه څنګه زواتو پر نام وي تا نام ده ما نام ده اسمان ځمکه وغیره داسې د مفهوماتو نام وي د تسبیح پر د سبحان نام دریم قول دا سیبوی او وایي چې سبحان اسم د لپاره د مصدر تسبیح ده دا درې احتماله صیغه کې اوس دې کې فرق پکار چې د دریو کې څه فرق ده مصدر خو دې ته وایي چې یو حدسي معنی لري لکه ضرب او دې له استکاکات صحیح د ماضي مضارع دا مصدر ده چې دا په حدث باندې استکاکات ته نه صحیح یو علم مصدر ده علم مصدر دا ده چې دا علمي مصدر پاره مصدر کې تعین معتبري تعین نوعی یا تعین شخصی دا پکې معتبري دا علم مصدر یعنی سبحان عالم کی تسبیح پاره تسبیح کې تعین واقع یا شخص التسبیح یو خاص شخص چې اوس ته په خلی وای یا خاص شخص دا معنا چې د خاص شي نه الله پاک ته مثال زید انسان دا کنه دا شخص ده دا زید چې کوم مخلوقیت ده دین الله پاک دا عالم شه نو عالم دا ده چې دا دلالت کوي په مدلول او مدلول کې تعینی یا شخصی یا نوعی یا شخصی تعینی پکې لکه زید کې شخصی تعین ده داسې تسبیح کې شخصی تعین واخلي دا سبحان نام څنګه تسبیح شخصی تسبیح یعنی شخصی ده چې د خاص شي نه الله پاک ده خاص سایته دا کتاب ده ته زین دا ټول اشخاص دي کړه د خاص شخص نه شخصیت نه الله پاک یا بدا عالمی دا سبحان با عالمی مصدر پاره چې تسبیح ده یا تعین نوعی پکې واقع دا سبحان نام کې تسبیح پاره تسبیح کې تعین نوعی واقع تعین نوعی سره جسمیت نه الله پاک عارضیت نه الله پاک الله جسم نه ده عرض نه ده جوهر نه ده دا انواع دي سبحان النام سے تسبیح پاره تسبیح کې و تعین واخلې یا تعین شخصی چې د خاص شخصیت نه الله پاک یا تعین نوعی چې جسمیت نه الله پاک عرضیت نه الله پاک مکان نه الله پاک اسم مصدر دا ده چې دلالت کې په مصدر دا سبحان دلالت کې په تسبیح باندې تسبیح کې تعین نه واخلې نه تعین شخصی نه تعین نوعی مطلق پاکواله نو سبحان نام دا دی تسبیح مطلق نسبت ته پاکوالی یو خاص نوع یا خاص شخص دا نه اخلي بلکې مطلقاً الله پر تسبیح دا یعنی نسبت ته پاکوالی ده دا سبحان دې تسبیح پر نام فرق ته علم مصدر اسم مصدر داخله لکه اسم جنس علم جنس کې فرق
اسم جنس علم جنس. علم جنس دالی په ماهیت، علم مصدر دالی په مصدریت باندې په تعین پکې یا شخصي یا نوعي لکه وویل. ایو علم جنس، علم جنس دا چې دا دلالت کوي په یو ماهیت متعین، یو متعین ماهیت باندې دلالت. تعین کوم ویل کنه چې تعین یا شخصي یا نوعي لکه اسامه. اسامه دا علم جنس ده، یعنی دا وضع دا دلالت کوي په ماهیت متعین. ماهیت متعین څوک ده؟ حیوان مفترس خاص نوع، خاص نوعی د منظري والا چې کومه نوع ده دا. نو اسامه علم جنس، یعنی علم ده اسامه دال ده په ماهیت متعین. ماهیت څوک ده؟ حیوان مفترس خاص نوع چې منظره. ایو اسم جنس ده. اسم مصدر داسې ده لکه اسم جنس، خو اسم مصدر خو مفهوم ده. اسم جنس ماهیت چې دلالت کوي په ماهیت باندې. اسم جنس چې دلالت کوي په ماهیت باندې، خو ماهیت کې تعین نه وي، نه تعین نوعي نه تعین شخصي. لکه اسد، اسد مطلق حیوان مفترس ته وایي، په دې کې تعین نشته، نه تعین ذهني نه تعین خارجي، نه تعین نوعي نه تعین شخصي، مطلق حیوان مفترس. دا فرق و د علم جنس اسم، علم مصدر اسم مصدر، دا څه فرق شته لکه علم جنس اسم جنس. خو علم مصدر اسم مصدر دا خو مفهوماتو پاره وځي، لکه تسبیح پاره وځه ده سبحان. او علم جنس اسم جنس ماهیاتو پاره وځي. نو علم جنس وځي لپاره ماهیت متعین، یو تعین پکې یا شخصي یا نوعي. لکه اسامه کې تعین نوعي ده. هغه حیوان مفترس ده چې خاص نوعي، چې د منظري نوع ده. اسم جنس دالی په ماهیت، په ماهیت کې تعین نه. مطلق اسد مطلق حیوان مفترس ده. دا خو درې احتمال او په سبحان کې، یا مصدر یا علم مصدر یا اسم مصدر. درې پکې استعمال دي. مطلق سبحان کې درې استعمال دي. یو خو دا سبحان ده چې متن کې واقع ده، دا خو هو ته مضاف ده، دا نه. سبحانه دې کې مطلق سبحان شته ده. مطلق سبحان کې درې استعمال، یعنی درې اعراب دي پکې، درې اعراب سره دا استعمالي. یو اعراب دا ده چې دا استعمالي منصوب مضاف، منصوبي اضافتی، لکه سبحان الذي، سبحانه، دا منصوب مضاف ته. دا یو استعمال منصوب مضاف. دوم استعمال ده منصوب منون، چې منصوب یا تنوین کو، لکه په قول د سیوی کې سبحت الله تسبیحا و سبحانا. دا ګوره سبحانا منصوب ده، منون ده، تنوین ده. یو استعمال دا ده چې دا استعمالي منصوب مضاف. دوم استعمال دا ده چې دا مستعملېږي منصوب منون، تنوین کو. په قول د سیوی کې سبحت الله، زه نسبت پاکوالی کوم رب ته، تسبیحا په نسبت پاکوالی سره، و سبحانا چې نام سبحان ده. دا سبحان دا ګوره منصوب منون، نسب ده په تنوین ده. دا دوه استعمال. دریم استعمال دا چې منصوب مقطوع عن الاضافه والتنوین، منصوبی اضافت نه ده منقطع، التنوین هم نه یې په.
لکه په قول د شاه شاعر کې کنزیت تاسو ویلي شاه شاعر شعر وایي وروسته راځي سبحان من علقمة الفاخر قد قلت لما جاني فخر دا اغشا علقمه باره کې وایي رضی الله تعالی عنہ هغه علقمه بیا صحابي ده کنه خدای علقمه باره کې وایي قد قلت لما جاني فخر ما ویلا چې اغشا وایي لما جاني فخر چې ما ته ورسېدلی د فخر چې دا فخر کوي یا په خپلو کارونو فخر کوي یا په خپل نسب فخر کوي نو قد قلت ما ویلا لما جاني فخر چې دا فخر ما ته ورسېدی ما څه وویله سبحان من علقمة الفاخر تعجبا من علقمة الفاخر تعجب دا علقمه نه چې دا فخر کوي زه خو تعجب کوم چې علقمه دا فخر ولې کوي دا خو ځان ته ملک وایي چې زه فخر کوم او فخر کوي او سره د دې خبرې چې دا قاتل ته پناه نشي ورکولی چې یو سړی قتل وکړي او ده خواته ورشي نو نوابان چې وي ملکان هغه ته خو وي بیا داسې خلک پناه ورکړي دی پناه هم نشي ورکولی بیا فخر کوي دا شعر شو قد قلت لما جاني فخر سبحان من علقمة الفاخر ما ویل چې ما ته د ده فخر ورسېدی چې دی فخر کوي تکبر کوي خپل شخصیت باندې خپل افعالو باندې خپلو نیکونو باندې نو ما ویله سبحان من علقمة الفاخر تعجبا من علقمة الفاخر تعجب دا علقمه چې دی فخر کوي دا دلته ګوره سبحان من علقمة الفاخر دلته سبحان منصوب ده مقطوع عن الاضافه والتنوین اضافت نه ده شوی التنوین نشته او دا تفصیل وروسته راځي تاسو ته معلوم ده چې اضافت هم نه ده شوی التنوین نشته تنوین خو دا تنوین نشته سبحان من علقمة الفاخر اضافت نه ده شوی ځکه منځ کې من واقع ده فصل مضاف مضاف الیه دا اجمال سره دا درې استعمال وو نو سبحان کې درې احتمالات چې دا صيغې ته راځي درې استعمالات چې دا اعراب ته راځي اوس قاضي مبارک وایي په دې درې احتمالاتو کې چې سبحان مصدر کا غفران او علم من المصدر کا عثمان للرجل قاضي وایي چې دا سبحان کې ما دا خبره خوښه ده چې دا مصدر کا غفران لکه غفران مصدر ده یعنی لکه غفران مصدر د مجرد ده سبحان مصدر د مجرد ده او علم للمصدر یا دا سبحان چې واقع ده په سبحانه کې دا سبحان دا علم د لپاره د مصدر یعنی دا علم د تسبیح لپاره دا قاضي رایا شو چې دا یا مصدر ده که غفران یا دا علم د لپاره د مصدر چې تسبیح ده تسبیح پر دا سبحان نام ده دا د قاضي رایا ده اوس قاضي دې ته ترجیح ورکړې ده مصدریت ته دویمه درجه کې عالمیت ته اسم مصدر دا وروسته کړی ده اوس مصدریت ته ترجیح ورکړې ده چې دا سبحانه مصدر ده دا راجح ده دلیل دا ده وجه د ترجیح دا ده چې ګوره دا سبحان لفظ څه ده دا کثیر مضاف استعمالیږي لکه سبحان الذي اسرا بعبده سبحانه یعنی عرب وایي چې استعمالی سبحان
कसीर दाए मुजाफ इस्तेमाल है। इजाफत दा मुरज्जह ते मजदरियत था, यानी इजाफत दा तरजीह मजदरियत तौर पे जैसे मजदर हदस ही कना हदस के खाम खा इजाफत ही मजदर को हदस पान दलालत की तो हदस ख्वा से मुतलक नहीं करना हदस को खाम खा मुजाफी फाइल ते मुजाफी या मफूल बी ते मुजाफी या ज़मीर ते मुजाफी दा से हदस हो नहीं चने फाइल लरे ने मफूल बी लरे नो काजी वेला सीधा सुभान मजदर और देते तरजीह वर्क अवध दी तरजीह दार सीधा मुजाफ इस्तेमाल की देर इजाफत दा मुरज्जह तरजीह वर्के मजदरियत था सीधा मजदर जैसे मजदर हदस था खामखा मुजाफ इस्तेमाली वो मवजदा था या सुभान तरकीब के मफूल मुतलक वाक़ई की देर दा मफूल मुतलक गर्दी हम मफूल मुतलक दा तरजीह और के मजदरियत था जैसे असल को मफूल मुतलक के दा जिदा मजदरी अकला योसा काय मकाम दे मजदरी हम मफूल मुतलक गर्दी तेरे मजदर काय मकाम लका आलम मजदर ताकि मकाम दे मजदर है नाम दौर पार या इसमें मजदर कई मकाम दे मजदर है वो असल मफूल मुतलक के दार सीधा मजदर दा तरजीह और के देता सीधा मजदर दा दो वजह मजदरियत पर दो में दर्जे के वही काजी और आलम उन्नील मजदर क्या दा आलम दे मजदर यानी सुभान अलम द मजदर पारा दो में दर्जे दा अलम द मजदर पारा यानी सुभान नाम दा तस्बीह मुतायन पारा अगर तस्बीह चेहरे के ताइन वाक़े ताइन ज़ीनी ताइन खारजी ताइन नवई मसलन तस्बीह जौहरियत ना रब त निस्बत पाकवाली दे जौहरियत ना तस्बीह जिस्मियत ना रब त निस्बत पाकवाली दे जिस्मियत ना तस्बीह आरजियत ना आरज न दा दो में दर्जे की काजी लावाई और अलम उन्नील मजदर यानी सुभान अलम दा मजदर पारा के तस्बीह दा वो इतराज का सुभान आलमी बे इजाफत से नशवाज आलम को इजाफत न की जवाब दादा कि काजी मुराद दादा दा सुभान की हू तर मुजाफ दा आलम मुतलक सुभान के दो इस्तेमाल दी या मजदर दा या मुजाफ इस्तेमाली तो सुभान वो मुजाफ क्योंकि मजदर हदस था हदस मुजाफ इस्तेमाली हदस खाम मुजाफी करना क्या फाइल या मफूल भी था से हदस को नहीं दा मजदर दा बे वो मुजाफ इस्तेमाल की या अलम दा मजदर पारा अरे कसर दा अलम दा ता वो मुजाफ था ना काजी मुराद दादा से मुतलक की सुभान हु के वाक़े दा अलम दा न का मजदरी बे वो मुजाफ इस्तेमाल की अका अलमी बे वो नहीं इस्तेमाल की मुजाफ दो में इस्तेमाल या जवाब दा सीधा आलम का ठीक था तो आलम मुजाफ था आलम को इजाफत न की जवाब दा चाह आलम शख्स इजाफत न की जब आलम शख्स पर मारिफत के तो तारीफ के बालिग़तु मा बलग़त दायरा सिद्दला इंतहा था शख्सियत ने अवल हो गया मारिफा नहीं क्योंकि शख्सी नो शख्स बालिग़तु मा बलग़त इंतहा तरह से दिलाई तारीफ की ना भाई इजाफत ने की अयो आलमी जिन्स का अब इजाफत की जब आलमी जिन्स के तारीफी ना हो आई बेहती इजाफत कवाए से इजाफत सर बेहद तखसीस पकड़ आई सी इच्छी तखसीस पर आई दी सिल्फ
نوع نبات سیل کنه انسان نوع دا زنجیر رومی دا اصناف نو سبحان علم دا تو ای علم اضافت نکی لکه علم شخص اضافت نکی دا علم جنس علم جنس اضافت کی څنګه کی ځکه علم جنس اگر کا علم دا خو جنس درجه کې علم دا زی بیا اضافت کوم کنه تخصیص پکې پیدا کوم دی صنف دا تخصیص صنفی پر ہے زی بیا اضافت دا جواب درېمې درجه کې کاظم منهیه کې وایي چې یا اسم مصدر ده یعنی سبحان اسم دا تسبیح پر فرق ته علم مصدر اسم مصدر دا هم مخکې وي نو دا اسم د لپاره مصدر دا قاضي منهیه کې ذکر کړی ده ضعف ته اشاره ده چې دا ضعیف ته دا مصدر اسم مصدر وجه دا ده چې دا صرف اسم وی کول کې راغلی ده بل چا نه دی ویلي چې دا اسم مصدر بیا سیوی دا په یو کالو ذکر کړی ده مجهولې صیغې سره یو کالو سبحت الله تسبیحا و سبحانا داسې وایي خلک چې سبحت الله تسبیحا و سبحانا فالتسبیح مصدر و سبحان اسم یقوم مقام المصدر تسبیح مصدر ده سبحان اسم ده مکان مصدر مصدر کا مقام اسم ګرځي ده مصدر مفعول مطلق کی اسم مصدر دال په مصدر هغه مفعول مطلق ګرځي ځکه دا دلالت کوي په مصدر باندې دا قاضي درېمې درجه کې ویلای ده نو اول مصدر ویلای ده بیا علم بیا اسم مصدر بس